بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب او یاد کا کتاب دی موسی علیہ السلام انه كان بشکاده مخلصا خالص کړه شوی بندا وكان رسولا نبيا او لګل شوی پیغمبر وناديناه او آواز قدتا من جانب الطور الأيمن دتور دخي طرفنا وقربناه او نستوكو مغدين نجيا دراست خبر لقارا ووهبنا او ورمك له ددا من رحمتنا تقبل رحمتنا أخاه روددا هارون نبيا هارون عليه السلام پیغمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ آیاتون مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی دا موسیٰ علیہ السلام واقعا ذکر کئی او دا سورت مریم با ابتدا کی ما عرض کرو جدی صورت کی اللہ تعالی د ډیرو انبیاء کرام واقعات ذکر کړي دې د پاره چې موږ ته عبرت حاصل شي او د دین د پاره څومره تکلیفونه برداشت کړي دي څومره قربانۍ کړي دي دا غي ذکر هغه کې چې موږ او تاسو کې هم د دین د پاره قربانۍ او د دین د پاره محنت او د دین د پاره تکلیف برداشت کول دا شوق مون کې هم پیدا شي. د موسی علیہ السلام ذکر الله تعالی وی چې تاسو خپل کتاب قرآن مجید کې خامخا کوئ ځکه چې انه کان مخلصا دا الله تعالی وی ما ځان ته خالص کړي بندو یو مخلص هغه چاته وی چې هغه په خپل کوشش سره ځان کې اخلاص پیدا کړي او یو وی مخلص دا معنا چې الله تعالی ځان ته خاص کړي الله تبارک وتعالى په خاص فضل او کرم کړي موسی علیہ السلام باندې الله تعالی خاص فضل او کرم کړي چې د فرعون غوندې ظالم بادشاہ په کور کې داغه تربیت او شوبای کې لوي شو او بیا الله تعالی هغه ته نبوت ورکو بیا چې کوم دینو یو ظالم بادشاہ فرعون داغه پلاس باندې مردار کو ختم کو او داغه قوم ته نجات خپل قوم ته به نجات ورکو نو دا الله تعالی خصوصي فضل او کرم دا هر څوک هغه په خپل کمال سره نشي کولی دا محض د الله تعالی په فضل او کرم کلام سره او بل الله تعالی وی موږ ور سره خبرې کړې موسی عليه السلام کلیم الله الله ور سره خبرې کړې دي په کوئی تور باندې دا غي ذکر هم کوي او بل الله تعالی وی چې د ضرور هارون علیہ السلام هغه مونږه د په دعا باندې پیغمبر جوړ کړو هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه عمر کې لوی دی عمر کې د نسیات ته 3 کاله باز حضرات وی باز زیات ولیکن هارون علیہ السلام مشر دی پیغمبري وته الله تعالی د موسی علیہ السلام نه بعد ور کړی دا د موسی علیہ السلام په دعا باندې نو د دې دی آیاتونو مبارکو کې د موسی علیہ السلام درې خصوصیات هغه ذکر کړي یو دا چې دا د الله تعالی ډیر خالص بندو الله په خاص فضل او کرم کړو او دویم دا چې الله تعالی سره خبرې کړې او دریم دا
چې د دوی په دعا باندې الله تعالی هارون علیه السلام ته پیغمبري ورکړي و. د الله تعالی خالص بنده جوړېدل دا د الله په فضل باندې کیږي او دا د دین په مشقت او په تکالیف باندې کیږي. موږ ته پکار دي چې موږ د الله تعالی نه د الله فضل طلب کوو. یو انسان چې څومره اعمال هم کوي کنه نو هغه اعمال سره انسان ترقی مومي، ولیکن چې کله د الله تعالی نه د الله تعالی خصوصي فضل غواړي، یا الله ما باندې خصوصي فضل وکړي او خصوصي دعاګانې غواړي، نو په دې سره الله تعالی د انسان ډېر لوی مرتبه ته رسوي. اعمال او طاعات دا هم چې کوم دی نو اصل دي، عبادات هم اصل دي، ولیکن اصل د الله تعالی نه دعا، د الله تعالی خصوصي فضل ته متوجه کېدل. موسی علیه السلام ته الله تعالی خپل بندوی مخلص خاص کړی شوی په دعاګانو سره، د الله تعالی په خصوصي فضل او کرم سره.